السلام علیکم ګرانو قدمونو کتونکو زه حضرت حسین تاسو ګوره بازی را نیوز دا وخت موجود یو په ګراسی ګراوند کې دلته کې تاسو پته ده سبا بدلته کې مریم نواز شریف راضی هغه بدلته کې د سواد خلکو ته خطاب کوي دلته کې یو مشاورت جلسه روانه ده مختلف دلته کې تاسو کتل شي دلته کې کارونه روان دي سټیج تیاریږي پورا ګراوند تاسو زموږ په د تاسو په سکرین باندې خو دلته کې باقاعده کرسي راغلي دي پرتی دي نور مزید کرسي را روان دي لګیاري ګراوند تقریبا مکمل سجاو شو مخامخ بینر لګیدل دي او د قشان سکیورټي انتظامات هم دا ځکه پولیس اهلکار هم راغلي دي هغه د پولیس انتظامات او دلته کې نور د هیلث لپاره چې کوم دي ډاکټرانو ته دغه شوی دي امبولانس وغیرہ د غیر لپاره اهتمام شوی دي دا وخت تاسو کتل شي کم سټیج چې کوم دي په کوم مل چې مریم نواز شریف تقریر کوي هغه لپاره سټیج تیاریږي دا وخت زموږ په سکرین باندې ګورئ دا سټیج هم تیاریږي دلته کې زموږ سره مرګري ناسي دغه به تاسو نم کو چې آیا د انتظاماتو حواله سره سپوزیشن ده او جلسه به ان شاء الله سټمبر روانيږي او سټمبر د دې دغه کې یو بل مریم نواز شریف په بای روډ راځي کبایر برازي د دې حواله به دین تاسو نه کو دا وخت تاسو کتل شي دا ټیم دلته کې باقاعده د سکرین د لپاره چې کوم ده پروګرام روان ده سکرین به تیاری کې ولې چې کم کسان چې لري ناسي هغه ته به په نظر نه راځي نو دا غیر لپاره دا سکرین تیاریږي په دې سکرین کې به هغه تقریر او هغه جلسه مکمل ني دا وخت تاسو کتل شي مختلف پروګرامونه دلته کې روان دي خلک لګیا دي څوک د کورسو د لپاره انتظامات شروع دي دلته کې بر ورزو کم مرګري چې زمونږ د کم د پارټي سره تعلق ساتي دا غي سره به اوسو خبره اترې کو د جلسې حواله سره د سبانه پروګرام آیا څه پوزیشن ده او سپټمبر د سٹارټ هغه کی دا غي سره به خبره اترې کو د مرګري ناشتي دلته کې د دین لګ مخکې ډي پی او سوات باقاعده راغله وغیرہ د ویزټ وکړو هغه د دې انتظامات وکتل په خپل معنی او د قشان نور الکارم باقاعده راغلی او هغه باقاعده بار د دې ویزټ کوي تاسو کتل شي دلته کې باقاعده ز تاسو خیمه پرو ګراوند چې کوم دی پاغي کې باقاعده دا ټیم چې د کرسي لګیدل دي نور مزید کرسي روان دي د قشان د سکیورټي انتظامات دلته کې باقاعده مضبوط دي د دې نمخ دلته کې چې کوم ناخوشګوار واقع کوم شی و کوم چت راغوزیدل دا غین علاوه د هغه ځکه باقاعده د سیفټي نو لګیدل چې هغه ته نور مزید څوک نزي دا وخت تاسو ز سټیج خیمه کوم سټیج کې کوم کار روان دي په کوم کې چې بسبا مریم نواز شریف په دې ځمن تقریر کې د سټیج لپاره پروګرام روان دي سټیج غي باقاعده په مکمل توګه باندې دلته کې ټیکنیشن هلکار او نور مرګي لګیا دي هغه خپل حالي ځل کې د مرکز زموږ سره ناسه د خبره اترې کو د سبانه جلسې حواله سره السلام علیکم سر څنګه لسه خیر دی ټیک ټاک تاسو پر سره وکړي مانوم فضل معبود دی د پاکستان مسلم لیگ د ضلع سوات ارګنایزینګ کمیټې ممبر یم جی سردار ته وای لول ته دوه چې مریم نواز شریف بایر راځي کنه بای روډ برازي سفر وچند او دویم دره ته د دې انتظامات په سبوشن کې روان دي دا غي خو فیصله خدا سي خیر نه شوی خو یقینا چې بای روډ به ان شاء الله راځي او نور انتظامات دغه تاسو د مخې دي مونږه کوشش دا کوو چې مونږ په ګراوند کې 15,000 نه 1,000 پوری کرسي ولګو خو دا د ملکن ډیویژن د تاریخ یو داسې جلسه ده چې ان شاء الله دا روډونه دا سړکونه دا مقبره او دا آبادیانه وډکی ان شاء الله ځکه چې دا خلک تاسو ته پته ده چې دا خلک د منګای څنګه او بیروزګاری بدامنۍ په ملک کې چې کم حالات روان دي د دې نه خلک انتهایی تنگ دي او د خلکو نظرونه چې دین هغه پاکستان مسلم لیگ نون طرف ته دي او یقینا چې میاں نواز شریف مریم نواز بی او زمونږ خصوصا زمونږ د دې صوبې زمونږ قائد چې دی انجینیر امیر مقام مونږ دا غنو چې په دې ملک کې چې سختی دي په دې صوبه کې دغه خلکو سره د دې علاج شته دا هغه کولای شي بل چا سره دا توان بل څوک نه تاسو کنه د دې جلسې سره به ست تبدیلی صبراشي ګوره دا خو یو تسلسل دی تاسو ګورئ په پی ډی ایم جلسې په ملک کې روانې دي دغه شانتي زمونږ د خپل پارټۍ جلسې روانې دي دا یو تحریک دی چې کوم د پی ډی ایم په نوم باندې شروع شوی دی او ان شاء الله چې د دسمبر اخیره پورې به دا منطقي انجام ته رسي ان شاء الله یو میسج وکړي د ورکرانو لپاره کوم چې په بای روډ راځي آیا تاسو پته د ایمرجنسي روډ دی سیدو هسپتال ته تللی د قشان نور واړه روډونه دغه حواله سره سوای منګه خو خپل ورکرانو ته دا ویلي دي او دا به یو خبر تاسو نوٹ کړئ چې د پاکستان مسلم لیگ ورکران یا دغه چې کوم عہدیداران دي کلیډران دي هغه ټول ډیر زیات درانه او با اصول خلک ته
نو ان شاء الله زمونږ چې صحیح نو هغه به هر څه ډېر په منظم انداز باندې او مونږ بیا هم کارکونانو ته وایو چې هغه ډېر په منظم انداز باندې د خاص کر د امبولینسو د مریضانو د زنانو د دې خیال ساتي او خپل جلسګاه ته په صحیح طریقه باندې ځان را رسوي. مننه جی مننه حاجي صاحب زموږ سره ولاړ دی د څه به دوه خبرې اترې. السلام علیکم. السلام علیکم. سر دا راته ووایه جلسه پروګرام روان دی څه ګورئ په دې اقله من څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ان شاء الله تعالی چې زموږ کامیابه ده. موږ چې په خپلو علاقو کې څونه میټینګونه وکړو هر سړی ښه په نره باندې را روان دی او ان شاء الله تعالی چې زموږ به دونه پوزیشن شي دونه په تاریخ کې چې دونه جلسه نه شي څونه شي دا د دې د پروګرام روان دی او خلک ښه په جوش او خروش سره د بیا نواز شریف او د امیر مقام یعنی دغه سره محبت ساتي او ان شاء الله تعالی چې دا ډیره ښه کامیابه جلسه وي. بقایا تاسو دغه خبر وکړه د هسپتالونو دی منګه ټول خپل ورکرانو ته دا وینا کړې ده چې موږ مخه اصول پیاده د سټی نه راځو او د ایمرجنسي د پاره به زمونږ یعنی روډ چې د خالی به کې خیر ان شاء الله. ان شاء الله الله دې وکړي چې پروګرام طریقې سره ټول پروګرامونه وشي. دا وخت زموږ سره حضرت علي صاحب ناصر هغه به خبره اترې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تاسو زګورم د پرونه پراسي تاسو ناسه تنظیمات تاسو ګورئ دا وخت څه پروګرام څه ټیم لکه څنګه روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره د خوشحالي خبره ده پروګرام ان شاء الله روان دی او موږ سره چې کوم تنظیمات دي د دې کورسو دراوړو په نو هغه ضرورت ذمہواری د بل چا ده موږ د سر د منګور نه کورسي اویلیبل کو نو هغه زموږ چې کوم متعلق کم کار دی هغه زموږ په ذمہ چې کم کار دی هغه تقریبا چې په جوش او خروش سره روان دی ان شاء الله ډیر ضرب زموږ د کورسو انتظامات چې دي کم سټیج روان دی آیا دا سټیج څنګه مضبوط دی د دې تاسو علم شته؟ سټیج منګه انتهایی مضبوط جوړو جی ځکه لاندې کنټینر دی بیا غي د لاندې لپاسه په د سټیل کار روان دی او د سټیل سره د ویلډ کار روان دی نو ان شاء الله دا سي زموږ طرفه خو پکې صدا سي کمزوري نه دی محسوسيږي او بیا به هم موږ چې کله سټیج جوړ کو او زموږ چې دلته کې کم متعلقه زموږ چې کوم سیب ناشته عمر خان هغه ته موږ دار سره چیک کو هغه نه پس پدته ان شاء الله والا کوو او ډیر مننه جی تاسو خبر کولو یقینا کار روان دی. عمر صاحب زموږ سره ناشته عمر صاحب ها عمر صاحب خبر نه کوي دلته کې ګورو تاسو ته دا زم خو دلته کې چې کوم ملمنو د لپاره کوم پروګرام جوړ شوی دی تاسو کتلی شئ دا سیټ تاسو کتلی شئ دلته کې باقاعده دا زکیم یو ډیر یو زبردست ځای تیار شوی دی کې هم کورسي لګیدلې دي د سپیشل ملمنو د لپاره دا زکیم تیار شوی تاسو کتلی شئ زموږ په سکرین باندې او د وخت تاسو زه دا زم خیمه مخامخ کوم ځای کې چې کار کیږي سټیج جوړیږي د سټیج د کار تاسو کتلی شئ کوم سیفټي تنظیمات چې دا ځای شوي دي دلته کې لږ ساعت مخکې ډي پی او سه په خپل باندې دوره وکړه هغه د دې تنظیمات او دا ټول په خپل باندې وکتل مختلف کارونه روان دي دلته کې د سباني پروګرام لپاره زموږ سره دا وخت یو مرګره صحافي ولاړ د عباسین ټي وي نمائنده زموږ سره د سره خبره اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. دا راته تاسو را لې وزټ وکړو څه ګورئ پروګرام څنګه روان دی؟ نو دا خو د اپوزیشن جلسه ده او اپوزیشن په دې ټایم کې تاسو ته پته ده چې په ملک کې کم چیلنجز دي کم بحرانونه دي نو اپوزیشن هم غواړي چې دا قسمه مسلې هغه کېش کړي او عوام ته خپل هغه میسج ورسوي عوام موبلایز کړي عوام بهر راوباسي نو په دې سلسله کې توقع خو دا ده چې کم د مهنګۍ د لهر دی او کم بحرانونه شروع دي نو ډېر زیات خلک متوقع دي چې په دې جلسه کې شرکت وکړي او اپوزیشن راټوت شوی دی آیا عوام هم د دې سره پوره مرسته وکړي که څنګه؟ نو منګه حالات ته ګورو نو حالات خو دغه وایي کنه چې عوام بهر راوځي او د خپل حق تاسو وکړي ځکه چې حکومت 2 کاله تیر شو لاول 9 ورځې دا وی بیا د 106 ورځې شوې بیا 200 ورځې شوې او خبره دې تراغله چې موږ له یو کال ټیم راکې خو 2.5 کال تیرېدو نه بعد هم حالات د بهتر کېدو په ځای باندې خرابېدو طرف ته روان دي نو په دې ټایم کې خو د اپوزیشن دا ډېر بهترین کار دی اقدامات دي چې هغه د عوام आवाज جوړیږي او عوام لم په کار دي چې دوسر راوځي. دې سره مرسته وکړي. مننه جی د تاسو خبرو کولو دا وخت تاسو کتلی شئ زه تاسو په سکرین باندې ښیم یو پیر بیا تاسو ته ښیم کم کرسۍ چې لګېدلې دا کم ځای چې خالي ښکارېږي دې وینا ده چې باقاعده دا ځای به هم پول کېږي دا ځای به هم پوره کرسۍ لګي او د دې توقعات چې ان شاء الله کم زمونږ کارکونان دي هغه به د خپل د سیفټي د انتظامي او د حالاتو به پوره خیال ساتي
د قشان د تاسو پته دا دلته سیدو هسپتال ایمرجنسي دا نو دی وی چیرې ان شاء الله زمون گاډي بچ کوم هغه دلته ناراضي هغه بل ځای کې پارکینګ کیږي او روډونو به زمون ان شاء الله خالی پراتی دا وخت تاسو کتل شي په سکرین باندې کم کرسي چې لګي دلته کې کم مختلف ټیکنیشن چې کم لګیا دي هغه باقاعده سټیج تیاری کوي د سټیج انجینیر سره زمون خبره اترو شو هغه چې سټیج موږ د سټیل جوړو پدې کې باقاعده ویلډینګ بکیږي دا به ان شاء الله سترونګ دا به مضبوطي د قشان د کم لري کسان چې دا غوي د پاره دلته کې د دو سکرین پروګرام کیږي پای کې او باقاعده سکرین لګي هغه سکرین بچي د لری زی پورې کسان ته چې کوم په نظر راځي کوم جلسه چې دا هغه باغوته په نظر راځي تاسو کتل شي مخامخ کز تاسو خما لکه څنګه چې مختلف پوسټر لګیدل دي چاپیرا زی په پروډ باندې موږ وزټ وکړو په وزټ کې موږ وکتل پروډ باندې دنیا بینر لګیدل دي د قشان مختلف ورکران بار د دې وزټ کې او هغه راځي د خپل د قائد لپاره چې کوم د انتظاماتو پوره کوشش کوي چې دا جلسه موږ کامیاب وکړو ان شاء الله سبا پروګرام به ان شاء الله موږ تاسو ته کوشش کوو چې تاسو ته موږ نیغ په نیغه باندې د بازی نیوز په سکرین باندې تاسو وخیو دا وخت زما کیمرمن ابتاب حسین او معذرت حسین لره کې اجازه د الله پامان